د نبی علیه السلام د 2 لونو خاوند یو وفات شوله بله یې وله ورکړله د امام الانبیا 2 لونه د ده په نکاح کې د عثمان ذوالنورین تېرې شوي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ملاسو دا پنډی یې ښکاره وي یو رونان دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی نبی علیہ السلام په خپل حال دی. عمر رضی الله تعالی عنه راغی نو نبی علیہ السلام په خپل حال چې وی عثمان ذوالنورین را دنده شو رضی الله تعالی عنه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زر را پاسېدو پنډی یې پټې کړلې کېناستو. ما ورته چې د الله حبیبه دا حیا خو د ابوبکر صدیق نه پکار وه د عمر نه پکار وه تا د هغې دواړو نه ونه کړله. ما ته وی چې عایشې تا ته څه پته ده زه به د هغې صحابي نه حیا نه کوم چې هغه نه ملایک حیا کوي. ملایک عثمان نه خو ملایک حیا کوي نو زه به ترې ډېره حیا کوم. علما وایي وی ده چې به لامبل نو ده به په ناسته لامبل په ولاړه به یې نه لامبل دومره ده کې حیا وه چې کپړې به یې ایستلې د کوټې ور به یې بند کو دنده به غسل خانې ته لاړ هله به یې کپړې ویستلې دومره د حیا خاوند ملایکو به ترېنه حیا کوله وی عثمان ذوالنورین را روان دی د امام الانبیا 2 نورونو واله سړی را روان دی 2 نورونو واله سړی را روان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ علی الاعلان صحابو ته یو اعلان وکړو او د دې نه د عثمان ذوالنورین فضیلت معلوم شو. وی ای صحابو واورئ لکل نبی رفیق وی ای صحابو د هر پیغمبر یو ملګری نه خاص ملګری نه د هر پیغمبر وی ورفیقی لکل نبی رفیق ورفیقی وی اے صحابہ وورئ زما ملگرے خاص ملگرے یعنی فی الجنت عثمان. صحابہ اعلان میں وورئ پا جنت کے با زما ملگرے عثمانی رضی اللہ تعالی دا ہر نبی خاص ملگرے او زما خاص ملگرے با په جنت کې ګورې عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه دا به زما خاص ملګری. د جنگ تبوک موقع امام الانبیاء اعلان وکړو. امام الانبیاء اعلان وکړو د چندی ضرورت ته قربان نشته عثمان ذوالنورین هغه دفن دی په جنت البقیع کې نشته څوک چې د هغه تاریخ ولولي نشتا مالداران چې د عثمان ذوالنورین تاریخ پړو کی. دا جنگ تبوک چې دا ډیر سخت حالت کې سخت ګرمي وه د یوې میاشتې مزل ورته میوې پخې شوې وي دا ډیر د قربانۍ جنگ راغلی و. نبی علیہ السلام اعلان وکړو د چندی ضرورت ته علما وایي عثمان ذوالنورین نخ سوا یا نخنیم سوا اوخان راوستل ویدا والا او سل اسونه راوستل یا 50 دا راوستل نبی علیہ السلام ته ویدا چنده کې والا او دینار راوړل وی چې چنده راوړل کنا وی دومره چنده راوړل چې امام الانبیاء هغه چنده ولیدل کنا نو دومره خوشاله شو وی ما ذر عثمان ما ذر عثمان عثمانا چې د نن نه پخوا ته څه کوي نو الله درته څه نه وایي الله درته څه نه وایي. وی د دې مطلب دا و چې عثمانا رضی الله تعالی عنه که د نن نه پخ ته نور نوافل نه کوي که نه او نور صدقې نه ورکوي نو هیڅ حاجت نشته دی مه ورکوه نور دومره امداد دې نن وکړو. د امام الانبیاء ړی خوشحاله کو امام الانبیاء اعلان وکوي د نن نه پخوا به عثمان ته الله څه نه وایي نو رضی الله تعالی عنه او دعای ورتم کړې ده وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان. اے رحمانا اے رحمان ذاتا قیامت کې به ته د خلقو نه حساب علی خلق به درځي یا الله چې د عثمان ټیم راشي د حساب او د عثمان نه حساب علی اے رحمانا حساب کې وسره نرمي وکړه
احسان حساب ورسره وکا. عثمان ډیر عجیبه کارونه وکړل. مسجد نبوي تنگ شو، په خپلو ذاتي پیسو مسجد نبوي له ځمکه واغستله او مسجد نبوي غټ. بیري روما دا یو کویو د خوږو اوبو، خوږې اوبه نه وې، اقا کوی واغستو مسلمانانو ته وقف کو، وی د دین ځان له اوبس کوي. بیري روما یو کوی، یو مسجد نبوي د امام الانبیاء جماعت هم غټ کړو عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه. علما وایي 12 ورځې کم 12 کاله خلافت کړي، 12 ورځې کم 12 کاله په مخ د ځمکه خلافت کړي. ضرب المثل په حیا کې مثلو، په سخا کې مثلو، په خلافت کې یو مثل ضرب المثل بیادید.